د سرسایې لازمن وجم دادا چې په دغه ورځ څوک غریب بے خوراکه پاتې دي. کالاکه ټوله سیټ وه، د جومات امام غریبو، بل بچدارو خوارو، نو بیا امام له ورکوي، بل چاله بیا مور. که امام مالدارو خسربو غوړو د غوړو مالش یې کړی و، هغه امام له بیا نه ورکوي. که دې ورکه سرسایه دې نه ده شي، اگر چې علي یې په زور لسټونه یې جوړ کړي د 2 ورځې مخکې، لاني تا پسې دومره یو ځان له یو کوتکشا کتلی بدماش غوندې، هغه یې په زور خلکو نالي. نه، چا چې دغه ورځ د نغري د ګرموالي اسباب وو، دغه له بیا نه ورکوي، سور پسې به وي. نو اکثر امامان د کلو وغیره چې دي خوار دي، دغه سرمنې او سرسایو ته ثابت کال پراتی، بیا هغې ته ورکول پکار دي. که مالدارو باحیثیتو بیا به هغه له نه ورکوي. امامانو ما ته یو ورځ وویل دا مونږ دې هسې غرق کړو. ما خلکو ته وویل چې داسې چل دی چې د اختر ورځ د امام هم غریب ماشوم دی، نو هسې وله یو 10 روپۍ ورکوي چې خوشحال شي. ویلې که ورم نه کړې مال که ورم نه کړې د شپې محراب پورې ځان مږي او مړی غواړي بیا، نو که هر څوک یې درکې مړ کړ، نو خلکو وله زر یو 10 روپۍ ورکړې، مال دی بیا مړی غواړي او شپې محراب پورې ځان مږي. په لوی قهر اخته یو صاحب. او تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا سر ہو تیرا در ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا سر ہو تیرا در ہو، تمنا